بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. سورة آل عمران سلوری سیو آخری سلورم ایسوا و پائی کی د جہاد و انفاق بیان. دویم باب شروع د آخری سی پائی کی دری قباحتون و د اہل کتابو. یو قباحت و داغی دا اللہ رب العزت پبارکی قبیح خبر چھ اللہ غریب دے نعوذ باللہ. دویم نقصان داغیو انکار د اتباع د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا پا دروغ دلیل باندی. او دریم برست راشی کتمان حق. پا دیمینس کی پا دیو آیت کی ترغیب دے جہاد تا او دے بل آیت کی چھ دا کم دوار تلاوت شون دے دویم آیت کی بیا تسجید علی التبلیغ. کل نفس ذائقۃ الموت دیکھی ترغیب دے جہاد تا ہم او انفاق تا ہم. پدے کی ترغیب پدے طریقہ دے کتا جہاد تا نزید دے یرینا چی زب مر شما اوبا وجل شما نو مرگ داسی یو گوڑ دے چی ہر انسان داغین گوڑ کون کے دے سکون کے دے اس سوک داغین بچ کے دے نشی. یو انسان آغا ارسم رمضان ساتی او چې کله نیټه د برابر شي نو خامخا به دی مړ کېږي او دی همیشه پاتې کېدی نه شي. نو هغه که ته جهاد ته لا نړم شي په کور کې ناست دی چې ستا نیټه برابر نو مرګ به دله راځي. او که نیټه دی برابر نه ته جهاد ته هم لاړې نو واپس به روغ رمټ راشي ویس نقصان به راته ونه رسي. نو دا عقیده جوړه که نو په دې سره به ستا کې یو قسم شجاعت پیدا شي نو بیا به نه یریږي چې نیټه دې نه برابر نه مړ کېږي. چې نیټه دې برابر شي نو په بړستن کې هم ته نشي خلاصېدی کور ته به درپسې مرګ راځي. او دغه شانه انفاق د الله په لار کې مال ولګوه. که ته وې یاره دا خو زما مال دی نو دا ستا نه دی. ہر یو نفس والا د مرگ سکون کے دے طالب ہم یو ظل مرگ راشی او تب روانی او دار سب نورو تپاتی نو چتانن پخپل جون با نزان لا مرگ نرستو د زندگی د پار سوچ نہ دے کڑے نستا بچی بیتال رقم زینو کی کہ بچی ډیر تورو کی نو د دې د پار به او کی چیرا خلق و بیا خبرې کوي راشه بس یو خیراتو کا نو یو رسمی خیرات به وشي چې به شل خپا او لس خوشاله او چې دغه وشو نو ټول عمر د پاره ستا بچستانه بیا بیغمي بس بیا ته پوه شو الله دې پوه شه. نو مال د الله په لار کې ولګوا مرګ را روان دی بیا به خالی لاسونه د دنیا نه زین نن ته پیدا واخله
اللہ پاک کوئی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس والا ہر روح والا سکن کے د مرگ دے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً پورا بدر کولی شي تاسو ته اجرونه ستاسو پر ورځ د قیامت باندې۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس سکون کے د مرگ دے۔ قرطبی لکلی چې دې نه هیڅ خلاصې دی نشي۔ امیہ ابن ابی سولت هغه شعر ویلو، من لم یمت غبطة یمت حرما، من لم یمت غبطة یمت حرما، للموت کاس والمرء ذائقها۔ وی سوک چی زوانی کی مر نشی نو بوډاوالی کی بمړ کیږي، خود مرگ نخلاصی دے نشتے۔ للموت کاسن والمرء ذائقها، د مرگ یو گلاس دے، یو جام دے، یو کاسا دا، ہر نفس داغی نسکن کے رے، گٹ کون کے رے۔ اس سوک نہ بچی، نہ ملاو نہ امین، نہ خانو نہ غریب، نہ بادشاہ نہ گدا، چې د چام نیټه برابر شي د غیر عمر انسان به یو ته چې دا مړ څنګه شو، مړ بشي۔ بل شاعر وی الموت باب وكل الناس داخله، الموت باب وكل الناس داخله، فلیت شعری بعد الدار بعد الباب مدار۔ وی دا مرګ چې دی نو دا یو دروازه ده، او په دې دروازه باندې هر انسان چې دی نو هغه وردن کېدونکی دی، هر یو بدن نزي په دې دروازه بځي، یعنی دې جهان نه چې بل جهان ته ځي نو مرګ به خامخا راځي دله، هسې خو نه شدلی، خو یې خفه په مرګ نه یم۔ فلیت شعری بها فلیت شعری بعد الدار مدا بعد الباب مدارو، کاش که دی باندې پوی دی چې د دې دروازې نه پس چې دی کور به زما کمی وي۔ یعنی د مرګ نه بعد دو منزلونه دي، دو کور دي، یو جنت دی یو جهنم دی۔ کاش چې دا پته نه لګي چې دی مرګ مال راشي نو چې ما به کم خوا روانه، جنت ته به مې بوځي که جهنم ته۔ هیڅوک هم دا فیصله نشي کولی د خپل ځان په باره کې چې ګینې بس زه هغه سړی یم چې په پټو سترګو به جنت ته ځم، او دا مه وایه چې ګینې خامخا به جهنم ته ځم، یریږي به د جنت په تمه به او د جهنم نه به یره کې۔ دا روایاتو کې چې راځي چې اکثرو ذکر حازم اللذات، هغه شی ډیر ځان ته یادوي چې کم هغه لذتونه او خوندونه ختموي، یعنی الموت مرګ۔ نو د دې مرګ په یادولو کې تش یادول نه دیږي چې ته سبحان الله سبحان الله او دغلته اوس دې ځای کې الموت 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 الموت، نه، د دې یادولو نه داسې یادول مراد دي چې ته هغې دپاره سوچ کې فکر کې چې مرګ را روان دی، چې ستا مرګ مخې ته یي نو ته به دا سوچ کې که زه نن مړ شم او ما د سهار دا مونځ نه کړی که نه، او زه مړ شوم نو زه به الله ته څه ویم، ما نه به الله تپوس نه کوي، نو چې ستا مرګ مخې ته یي نو تا نه به یو مونځ هم نه پاتې کېږي، ستا مونځ مخې ته یي نو تا نه به یو روژه هم نه پاتې کېږي، یو وخت زکات هم نه پاتې کېږي، حج فرض یي نو ته به نور کارونه رسته کوې او هغه به مخکې کوې، بل د نیکۍ کار دی نو هغې له به ستا شوقي دا رانه پاتې نه شي، ځکه چې ډېر ثواب نه به محرومه شمه، د ګناه د کار نه به ستا نفرت وي چې تا ته مرګ یادي، ځکه چې مرګ را روان دی، زه به الله سره څنګه ملاویږم، خو موږ مرګ داسې نه یادو، داسې یادو چې بس مرګ حق دی او خلاصې ته نشته، او خپل کار کوه چې نیټه دې برابره شو، خامخا به مړ کېږي، او چې څه دې خوښه یې هغه کوه، موږ مرګ داسې یادو، دا خو هېڅ پیدا نه کړي، مرګ داسې یاد کا چې را روان دی او ما نه به زما الله تپوس کوي، حساب کتاب به را سره کېږي، نو زمونږ به څه حالي؟ کل نفس هر یو روح والا، هر نفس والا ذائقۃ الموت، سکون کے دے دا مرگ۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
یقینا پورا بدر کولی شي تاسو ته اجرونه د عملونو ستاسو په ورځ د قیامت باندې. سړی چې چا سره کار وکړي مزدوري وکړي که نه، نو هغه وله میاشت بعد یا هفته بعد یا ماښام هغه حساب وکړي او د هغې ورځې او یا د هغې هفتې یا د میاشتې دیاړي تنخوا هغه وله ورکړي. نو د بلوغ نه بعد تر مرګه پورې چې تا څومره مزدوري کړې وه د آخرت، منځونه، روجې، حجونه، زکاتونه، خیراتونه، اعمال صالحه څومره چې دي کړي نو دا ملایکو لیکلي دي. الله پاک به فرشتو ته وایي د دې حساب ولګوئ، شابه څومره نیکۍ یې کېږي ټولې بدله په یو ځل درکړي. نو ګوره چې څه دي کړي دي نو د هغې بدله به میلاو شي. که یو سړي جرمونه کړي نو دی دنیا کې چې یو سړی قتل وکړي نو سزا یې څه ده؟ جیل دی که نه دی؟ غلا وکړي نو ریمانډ پرې راوالي نو سزا یې جیل دی که نه دی؟ زنا وکړي نو سزا یې جیل دی. نو هلته هم دغه سیستم دی. ګناه دې کړې ده نو د هغې به د سره حساب وشي نو جهنم ته به د هغې مطابق سزا تعالی جهنم کې درکوي، جهنم ته به ځي. نو الله وایي چې بنده چې څه دې کړي دي د هغې بدله به درته پوره میلاویږي. ګوره الله ظلم نه کوي چې که تا نیکي کړي نو نیکه بدله ده، که تا ګناه کړي نو بس ناکاره بدله ده. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فسوک چې بچ کړی شو د اور نه او دننه کړی شو جنت ته، پس په تاخیر سره هم دی کامیاب شو. اور نه بچ شو او جنت ته لاړ نو دی کامیاب دی. کامیاب مالداره نه شو، کامیاب هغه هوښیار نه شو، کامیاب چې دی نو دا نسبونو والا نه شو، کاروبارونو والا نه شو، حکومتونو والا نه شو. کامیاب هغه څوک دی چې د الله د جهنم د اور نه وساتي او جنت ته بوځي. دا کامیابي دی الله موږ ټولو ته راکړي او دا کامیابي د هغې دپاره دا ژوند الله راکړی دی چې دا ژوند صحیح استعمال کړه چې د اور نه بچ شي او جنت ته لاړ شي. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. دې کې ترغیب د انفاق ته او ترغیب جهاد ته هم دی چې لکه که ته پیسې نه لګې نو دې دنیا باندې تا آخرت ځان له خرابې. دا دنیا څه ده؟ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. نه دی ژوند د دنیا مګر سکه د دوکې ده. د دنیا دا ژوند خو یو دوکه ده او د دوکې یوه سکه ده. متاع دې ته وایي چې دا زنانه لوښي وینځي او یو کپړه باندې اکثر دی ول هغې نه شوړه غونې جوړه کړي په هغې وینځي. نو بیا دا یو غاړې ته کېږي سبا یې بیا په هغې وینځي، بله ورځ یې بیا وینځي. نو دغه شوړه غونې چې دا لوښي چې پې زنانه وینځي دا کپړه په دې بار بار لوښو وینځلو سره غوړه شي. نو کله ناکله سپی پیشو یا بل شی رامنډی کړي دا کپړه غوړی نو هغه وی جوړه دا ما ښه شی ومونته. کپڑا پخلا کی والی و منڈے وی جاء الکلب و اخذ المتاع و تبارک الى الجبل. اگا دا بانڈے والا جنہی چغی کڑی مورتا وی مور اسپیر آگے متاع پخلا کی واغس او غرط منڈا کڑا. ابن عباس سے وی ماتر دے یتونو مانگانی نوی یادی میں اس بد دینا معلومی کم. وی ماتر تبارکا و دارنگی دا متاع مانا نو یادا. نو ما دا غینه تپوسو که چې متا تاسو څه ته وایي؟ وایي دا دې کپړې ته وایو چې سپی وتښتئ رانه دا غوړه کپړه. نو ما سوچو که چې بو هو د دې خو ډېره اسانه معنا وه. څنګه چې دا سپی په دې کپړه باندې دوکه شي، سپي کې دا کار دی چې دله څه شی ورشي مخې خولې باندې یعنې څه شی ومومي که نه نو دی راواخلي او منډه کړي. مطلب یې دی چې د دې کور مالک یا بل سپی را باندې رانه شي او رانه خلاص نه کړي، وی نه خوري رانه بل سپی. نو دی یو غاړې له لاړ شي ولته ورته بیا کیني او خوري. نو دا سپی دا کپړه په خوله کې والي او منډې وایي. دی وایي چې ګنې ما یو ښه شی مونتی دی خورم به. نو چې هلته لاړ شي نو نه دونه غوړی چې دی پې ګنې ښې کلمې پې غوړې شي او پیدا ورته ورسي او نه د خوراک شي بس کپړه ده هلته ورته غریب ناست دی بویی را بویی یو خوای واړی بل خوای واړی اخره کې هغه ځای باندې پرېږدي او دی ترې را روان شي. دا دوکه شو
د دا خیالو چې دا ما ډېر ښه شی مونتی دی هغه شی نو دغه شانه انسان په دنیا کې دوکه شي دی وایي دا بنګله مې ده که نه انشاءالله دا مې ګاډی دی که نه دا مې پټی دی که نه دا مې کور دی دا مې بچي دي دا مې مال دی دولت دی بس وروره ښه په دې مزو کې دی او آخرت ته هیر دی ملک الموت چې وله راشي او روح دې والي نو کور یې د بل مال یې د بل جایداد یې د بل مال او دولت د بل او دا غریب چې دی نو هغه خپل سترګې هم نشي بندولی خپله خوله هم نشي بندولی او بس خلک وله خوله بنده کړي اوچتې کړي وړی قبر له د غریب خو اوسه پورې ویلې چې د هر څه زمانې اوسې سم د ده نه دي د دنیا دا ژوند د دوکې دی په دې مه دوکه کېږه د دې مثال داسې دی لکه یو سړی چې خوب ویني چې راویښ شي بیا هېڅ هم نه نن دنیا کې زموږ دا ژوند خوب لیدل دی چې مرګ راغی بیا هېڅ هم نشته الله وی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور نه دی ژوند دنیا مگر یو سکه د دوکې لتبلون فی اموالکم وانفسکم په دې کې تشجیع ده بهادري ده د الله د دین په بیانولو باندې ګوره چې کله ته د الله دین صحیح طریقې سره بیانې یو خدای چې مالدار د پاره یو شانه قانون او غریب د پاره بل شانه قانون او وخت تیرې وخت پاسی کې او جدا خبره ده خو چې ته صحیح دین بیانې نو ټول خلک ستا دوستان او یاران نشي جوړېدی ضرور چې کم په دین مین دي نو هغه به د سره مینه کوي کم د دین مخالفین دي نو هغه به تا سره نفرت تانه کوي بغض به کوي حسد به کوي یو انسان به دا یو سړی وي دا ډېر ښه سړی دی بل سړی به وي شور مه کوه دا ډېر ناکاره سړی دی نو د کاروبار خو هم نه دی کنه چې یو سره د شروع کړی دی هغه وي دا ښه دی ځکه چې ما سره کاروبار بل وي ښه نه دی ځکه چې ما سره کاروبار د دې دین په وجه به د چا بدي شي او د چا به خوښي څوک به چې دی نو په سر ګرځي او د چا به د سترګو وازغی نو ظاهره خبره ده چې ته د الله د دین خدمت کې یاران دوستان به دې هم ډېري خو دشمنان به دې هم ډېري په دې کې الله تسلی ورکوي چې د باطل پرستو خلکو نه تاسو به چې دی نو ډېر ردې بدې اورئ دا دنیا د امتحانونو ځای دی الله وی قسمه قسم امتحان برازي کله به الله د مال امتحان راولي غریب بشي فقیر بشي دام امتحان دی کنه چې پیسې درګړي دی وای صدقات ورکا زکات ورکا نو ډېر خلک پکې پیل شي فرضي زکات نه ورکي صدقه نه ورکي د الله په دین چرته نه لګي د نفس مبارک به الله در باندې امتحانات راولي بیماری کې بعد جیل ته بځي څوک بدل دمکیان درکې چې وجه نه مانی دې لپاره چې تار دین نه واړی رد بد بد خلکو نه ډېر اوري والله تبه خبرم نه یو دس درو بدل پس جوړی چې تبه حیران چې یا الله پاک لکه دا دومره زیات ظلم او درو خود تبه سکے کته همت بیل او ته چې خپل کار دی کوي انو یاد ساته تانه دین کار پاتې دی ته د دین کار نشي کولای تبه دار سره برداشت کې د الله د رضا لپاره او دا پروا بنه لري لا تبلون فی اموالکم وانفسکم خامخا امتحان بکی دی شتا سو باندې په مالونو ستاسو نفسونو ستاسو کې مال باندې امتحان غریبی زکات صدقۃ الفطر صدقه دارنګي نفلی صدقه چورګه دا باندې لګی کنا وانفسکم دارنګي په نفسونو ستاسو باندې ان داغي په بارا کې به امتحان کولې شي کله به سو کوجنی کله به زخمی کی کله به جیل کې چي کله به بیماریان در باندې راځي کله به چې دینو خپلوان دې مړکیږي پلار اورور بچي مور نو پریشانی ده ټوله ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم او خامخا اوري بتا سودای کسانو نا چې ورکړې شوی دی ورته کتاب ستاسو نه پخوا یعنی اهل کتاب يهود او نصارا ومن الذين اشركوا او داغی کسانو نا چې مشرکان دي اذن کثیرا رد بد ډېری ډېر دروغ باوري کنزلی باوري بدنامي باوري خو پروا باندې لري وان تصبروا کچرت تا صبر کو وتتقوا ځانم بچک فان ذلك من عزم الامور
یقینا دادی د پخو کارونو نا مضبوط کار دے پوخ کار دے دا اول تو گورے کل نفس ذائقۃ الموت ہر یو روح والا ہر نفس والا سکون کے دے د مرگ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ یقینا پورا بدر کړی شي تاسو تاسو اجرونه پرز د قیامت باندې فمن زحزح پس څوک چې بچ کړی شو عن النار د اورنا وادخل الجنه او دنه کړی شو جنت ته فقد فاز فتحقیق سره د کامیاب شو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور نه د ژوند دنیا مگر سکده د دوکي لتبلون خامخا امتحان کول شتا سبحان فی اموالکم ومالون استاسو کې وان فوسکم او نفسون استاسو کې ولا تسمعن خامخا اوریب تاسو من الذين دایکسانو اوتل کتاب من قبلکم چې ورکړ شوی د ورته کتاب تاسو نه پخوا ومن الذين اشركوا اذن كثير او دایکسانو چې شرک کړي د اراده بد ډېرې وَإِن تَصْبِرُوا كَتَا صَبْرُكَ وَتَتَّقُوا ظَنُّ بَچْكَ فَإِنَّ ذَلِكَ يَقِينًا دا من عزم الأمور د پخو کارون ندی د مضبوط کارون ندی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث الله زموږ ټول ګناهونه او تقصیرات معاف کړه ټول رضا شه ټول شرعي حاجتونه پورا کړه ټول مشکلات او پریشانای ختم کړه بیماران ټول ته الله صحت کامله عاجله ورکړه پریشان د پریشانونو خلاص کړه د حلال رزق ټول الله د خپل طرف نه ورکړه الله د مخلوق د احتیاج نه محفوظ کړه الله رب العزت د حرام نه ټول ساته الله د خپل دین خدمت زموږ ټول نامه شل پر واخله او الله ته په خپل دربار کې قبول کړه د ملک الله پاک امن راولي خوشالي راولي دا قسمه مصیبتونو او بدامنونو الله تعالی محفوظ کړه باران د رحمت د پاره سوال وکړي چې الله د رحمت باران وکړي اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت وصلى الله